بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 64 یعنی سلور شپیتم. وأقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تمسه إلا بجزء غير منقسم إلى آخره. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. فتیر درس کې مونږ د دې خبرې وضاحت کړو چې د حکماو د مشائیو د ارسطو دغه د متبعینو او د اهل سنت والجماعت د متکلمینو په اثبات د جزء لا يتجزا کې اختلاف مشهور دی. اهل سنت والجماعت متکلمین مثبتین د جزء لا يتجزا دي او مشایخ فرقه د حکماو هغه نافین او مبتلین د جزء لا يتجزا دي. هغه وی دا جسم چې مرکب دی د اجزاونه بس دا تقسیمیږي تر لا اله نهایه نشته. د سیو حد باندې شټاب نه خوري چې ګنی یو جز د سیمخه تراشی چې هغه قابل د انقسام ني. او اهل سنت والجماعت وی چې نه تقسیمیږي خو تر دې چې اخر کې یو جز د سراشی چې هغه بیا قابل د انقسام نوي. دغه مسله مخکې مونږه چیړلې و. بیا مې درته ویلو چې د متکلمینو د پاره دي کې دلایل ډیر دي. خدلته دې درې دلایل ذکر کړي په درې واړو باندې با تفتازانی د ضعف حکم لګي. خو اقوا ترین د ادله د مثبتینو د جزء لا يتجزا دلیل هغه مونږ سرسری ویلو چې کورای حقيقي راواله په سطح حقيقي باندې کېده. دا کم جز چې تماس نیولې دی د کوري حقيقي د دې سطح حقيقي سره نو دغه جز لا يتجزا دی. دا قابل د تقسیم نه دی. ځکه کله کوري تماسونی وو د سطح حقيقي پورې په جزئینو اتفاق خو پدې کې دی چې کوره کې خط مستقیم ناراضي او د خط مستقیم انتهایی حد هغه جزئین دي. دا خو بیا کوره کې خط لازميږي چې تماس نیولې دی په جزء واحد او هغه غیر منقسم دی نو دغه نه ثابت شو جزء لا يتجزا. اوس که پدې تاسو نه پوښي وزه وضاحت درته کوم. ها نقشې درته جوړوم تاسو پویوم. نبراس والا په 82 صفحه کې لیکلي دي چې کورب زمې د کاف فتحې درا سره ده خدارا با مخففه خلی. دا کوم مولایان صاحبان چې کره کوي کنه ورته وی جی نبراس لیکلي چې دی باندې شد نشته دومره مسخته وا چې ته کره تا کره وایا. نبی یو کس راغو وی روجوا ایو سړی کیرو مربع خرصوله نو ورته وی جدا مربع په پسو دا ورتل دومره ټینګ نه ده خپنش دومره ټینګ نه ده چې دا څومره تا ټینګ نو دا کورا دا قران نه ده. تاسو پښتو باندې پوه شئ. دا نه براس ولا لیکلی او دا په لغت کې عبارت دی د الجسم المستدیرنا د سنا ما درته ویلو چې یو غونډس کا یو جسم غوند مونډ ورسېدلی
یضرب بالصولجان ويلعب به، خلک په بیړ باندې وهي او ماشومان په لوبي کوي. نو څه شو؟ اونډس خدا خبره ختم شو. په اصطلاح کې کورسته وي جسم مستدیر، یو جسم دی گول مول، یوجد فی داخله نقطه، چې دنه پکې یو نقطه دنه ورکې نقطه ښکاری درته، یو گول ما گول جسم دی دنه پکې یو نقطه ده. يتساوي جميع الخطوط الخارجة من تلك النقطة إلى السطح المحيط بذلك الجسم. دا څومره خطونه چې دې نقطې نه د سطح طرف ته بار راوتی دي، دا څومره خطونه دا ټول به برابري. دې تسوي کره وتوي په اصطلاح کې. او دغه نقطه چې په دامنس کې لګېدلې ده دا تور داغ، وتسمى تلك النقطة مركز، هذه مرکز وي، دې تسوي مرکز وي. او هذه الخطوط دا کم خطونه چې بار راوتی دي جانب د سطح ته، دې ته وي انصاف القطر. انصاف القطر وتوي د اصطلاحي یو تعریف. دویم تعریف الكرة جسم يحيط به سطح واحد. کره یو جسم دی چې احاطه کړی وي په دې باندې چا سطح واحد. دریم تعریف الكرة جسم لا يوجد له نهاية في الوضع. دا یو جسم دی چې په وضع کې د دې د پاره نهایه او انتها نوي. بل تعریف بالفاظ دیگر جسم لا يوجد فيه خط بالفعل. دا یو جسم دی چې خط مستقیم ورکی بالفعل نشته دی. خط مستقیم ورکی بالفعل نشته دی. بالفاظ دیگر جسم لا يمكن ان يوجد في سطحه خط مستقیم. دا یو جسم دی چې نشي موندلې په سطح د کې خط مستقیم. که خط مستقیم پکې راغی بیا قرآن پاتې کیږي. نګورا ما درته وی چې محترمه دی په دې موضوع کې دلایل ډیر پیش کړي د پاره د اثبات د چا د جزء لا يتجزا. خلکوس درې پیش کړي خدایو ورکې دي اقوا د دلایل د اثبات د جزء لا يتجزا ګرځي او دا دوه مشهور ګرځي او تفتازانی به درې وړو ته ضعیف وي دغه وجه هم په سبب بیانو. تاسو پوښوي کنه اول تراشه واقوا صيغه اسم تفضيل او ډیر قوي ترين سوچور کې لکه ادله اثبات الجزء د ادله د اثبات د جزء لا يتجزانا هغه دادي انه لو وضعت كرتنا حقيقيتنا. هغه دادي چې کچرته کې خودلی شي کره حقيقيه على سطح حقيقي په سطح حقيقي باندې. تاسو وګورئ ښا دا مخکې خو کوره و چې ما درته بیان کا دا اوس دالان دی کوره ده خو په سطح حقيقي باندې پرته ده. او دغه تصویر د شارحین او خاص کر صاحب د کنز الفرائد هم کینچ کړي دي. ما بعد شروف نور نه نقشې جوړ کړي زما ذهن هم ناغست ځکه یو تل اسکاله مخکې ویلو او پړو کړي مو 2005 کې بیا زمونږ هم په ذهن کار نه کول چې دا اوس ما ول خپل ذهن کې یو نقشه جوړک کتاب می په لګولو او چې کنز الفرائد تراغه ما چې کومه نقشه ما جوړ کړو د خپل ذهن او استعداد مطابق
اغم او مکه جوړه کړی و. بیا خوشاله شم چې ذالک نقشه دې ځان نه ده جوړه کړې، د نخې منځ دې ویشته. نګوره دا یو کوره ده، یو جسم مستدیر دی، منځ کې نقطه ده، هغې نه چې کوم کرښې راوتې طرف د سطح ته ټولې برابرې دي. مونږ دا راواغستو په دې سطح هم کېښود. دا کرښه چې لاندې ګوري که په دې نه پوهېږي داسې ووایه یو غونډس کراواله او په ځمکه باندې کې دا واره ځمکه باندې دا ټول په ټوله په ځمکه نه لګي. دا کم جز د دې چې ولګېدو د ځمکې سره، بس دغه دلیل د اثبات د جز لا یتجزا دپاره کافي دی که نه. ځکه که ته وایې چې دوه جزې لګي، نو موږ د کورې تعریف یو دو کو چې دی کې به خط مستقیم نه وي، او د خط مستقیم ادنا تعریف دا دی، ادنا حد دا دی چې هغې کې به دوه جزه راجمعي. نو که ته د کورې دوه جزه په سطح په اواره ځمکه لګې، بیا و خط مستقیم پکې راغی، کوره پاتې نه شو. او دا خو تاسو منئ ای مشایعو چې په کوره کې خط مستقیم بالفعل نه وي، نو که دوه جزې لګې، دوه جزې په سطح باندې مني، بیا څه لازمیږي؟ لکه دغه ځای کې ما نقشه جوړه کړې ده، ګور دا دوه جزې چې لګې وله، ګوره دوه ګوټونه غوندې مو ورته روغ کې دي. که په سطح باندې دوه جزه لګې، نو خط خو وایي دی ته چې دوه جزونه جوړي. نو کوره کې بیا خط مستقیم لازمیږي، بیا کوره نه پاتې کېږي. او که دوه جزه ورته نه مني، یو مني، نو همدغه یو ته مونږ جز لا یتجزا ثابت شو که نه، همدغه دی که نه. والی که تاسو پوه شوئ شک خو نشته که نه. ګورئ کتاب شریف ته و اقوا او ډیر قوي ترینه ادله اثبات الجزء د ادله د اثبات د جزء لا يتجزانا انه وغداد لو وضعت کشرت کی خود لشي کرتن حقیقیتنا یو کره حقیقیه على سطح حقیقینا فاغ سطح حقیقی باندې لم تماسه نو دغه کره حقیقی د سطح حقیقی سره نه ټچ کیږي الا بجزء مگر په یو جزء غیر منقسم باندې چې هغه نقطه واحده دا ور سره ولیکا چې صدا نقطه واحده ده. اسلام ما سطح زکا کداغه کره حقیقیه دا مسشید دی سطح سرا بجزئین په دو جزونو سرا لکان فیها دا خراغ په دی کره کې خط مستقیمه زکا چې ادنا درجه د خط صد نقطتین دی او دا ورکی بالفعل راغی فلم تکن بیا خپات نشو کره حقیقیه نو چې دا په یو جز ور سره تماس نسی کنه او غم غیر منقسم دی نو دا وزمون ثابت شو چې وجود د جز لا یتجزا متحقق دی او دا شته او دا ثابت دی. بچی پوه شوي دا کوي ترین دلیل او اشهرها او مشهور ترین دلیل مشهور ترین د دغه دلیل او د اثبات د جزء لا يتجزا عند المشایخ پنځ د مشایخ د دې فن چې متکلمین دي رحمهم الله عز وجل وجهان غبیا دلیلان غدو دلیل دي الګه قوی ترین یو دلیل او مشهور ترین سو دلیل دي دو دي. او ما درته ویل دی ورسته په ډزو کې چې دا درې وړه دلایل دا ضعیف دي او به د هر یو د ضعف او وجه بیانې تاسو پوهیږئ ان شاء الله کنه. الاول اول مشهور دلیل لپاره د اثبات د جزء لا يتجزا ده انه لو كان كل عيننا چې کچرته هر یو عین تور سرولې ک جسم چې کچرته وی هر یو جسم منقسمه لکه څنګه چې مشایعه وي نو که هر جسم او عین منقسم شي لا اله نهایه تر سپور لکه تر لا اله نهایه تر غیر متناهی پوری چړو سٹاپ پکې نه وي نو لم تکن الخردلتو بیا خو نشو هغه دانه د اوري اصغر وړه د غرنا ځکه دواړه غیر متناهی دي. غرم ټوکړي ټوکړي کوا انتهای نشته دوری دانم د مشایو په نسبانه انتها نه لري
اشتاب کیږي نه تر لا اله نهایه پورې تقسیمیږي رواني نو بیا خو نشو دانه د اوري وړه د غرنا لئن کل منهما زکه دا دواړه د دینه که غر دیو که د اوري دانه ده دا غیر متناهي شو پنځ د مشائیو والک تاسو پوښلی کنه غیر متناهي لذاش نو د دواړو وځا سره مساوي نو داتنه وړه نشو کنه نو تعالی خو باطل له تعالی څه دی باطل له نکی دل د خردری اصغر د جبلنا الکه باطل دی کنه دی د ورید دانی د غرن نو ور کوټي ثابت دل باطل دی کنه دی نو کې دل د هر عین چې دې منقسم شي لا نهايه دام باطل نو تعالی باطل نو مقدم مثله شو بچې پويږي کنه والعظم والصغر او دا غټواله وړو کواله انما هو بکثرت لذا دا غو په کثرت د ځو په قلت د ځو باندې راځي او دې ځکه چې تا دواړه غیر متناهي لذاک نو دواړه وځا دي مساوي وذالک ودا انما يتصور دغه تصور کېږي په متناهي کې په خبره باندې پوښلې کنه د قلت او د کثرت د ځو تصور پس کېږي متناهي کېږي نو پته لګي چې دا سدي متناهي دي یو ځی باندې شټاپ خوري او چې دا کم ځی باندې شټاپ خوري نو دغه تم سوایو جزء لا يتجزا دا خو یو دلیل وثانی دویم دادی ان اجتماع ذیل جسم کوس پوی نشوي کنه چې څنګه په دغه بل پوښو دا زيونه ګران دي په شرقایت کې دا آسان نه دي څنګه چې دا مخ کې باندې نن پوښوي کنه خیر دې ثواب دی باندې بیا پوښي خو خو په تیر شي کنه یا پویول د خوده کار دی اوس خپل کوشش سبا د سره بیا کوم ځکه زيونه ګران دي تاسو پوښوي او دویم دلیل مشهور ترین دا دی چې ګوره اجتماع د ذو د جسم ليس لذاته دا لذاته ندا لاندې ناکت وي بین یکون الاجتماع چې د اجتماع د ذات ذو ان د مقتضا د ذات وي دا سندا دا کوم اجزا چې د جسم کې راجم دي نو دا اجتماع د دی وایا لذاته ندا دا د جسم تقاضا نه وا وضاحت درته بیا کوم غوړیخه کله اجتماعي ذاتی وي نبيات نوایا تغییر پکې راتلل انفکاک پکې راتلل دا نارو د اجتماعي ذاتی نه دا والا او کدا وایا اجتماع د ذو د جسم تقاضا ذاتی د جسم وي لما قبر الافتراق نبیا بدیت ذو افتراق د جسم نو قبول کړي حالان کې جسم خو افتراق قبل بیا به د جسم افتراق نو قبول کړي حالان کې قبليه نف الله تعالی نو خدای تعالی چې دی قادر دی الا يخلق فيه الافتراق چې د جسم کې افتراق پیدا کی ال الجزء الذي ترهغ جزء لا يتجزا چې غنور بیا تقسیم نه قبل اشتاب شي لأن الجزء الذي ذکا اغه جزء تنازعنا چې فيه چې موږ ورکه نزاع کړی دا د حکم او سره پاغي کی چاغه جز لا يتجزا دي ان امكن افتراقه کدا غي افتراق ممکن شي دغه جسم لازمت قدرت الله تعالی عليه لازميږي قدرت د خدای تعالی پاغي باندې د پاره د فدعي جزک الله په هر شي ممکن باندې قادر دی کنه او وین لم يمكن او که ممکن نشي افتراق نو ثبت المدعا نو کوم چې زمونږه مدعا ده چې هغه اثبات د جز لا يتجزا دي هغه ثابت شو والکل او د غدري وړ دلایل د اثبات د جز لا يتجزا ضعيفنا كتوي ضعيفون پکارو ضعفا پکارو ځکه دریو نوی دا کلو په اعتبار د لفظ مفرد دی نو لحاظ په ضعیفون مفرد کې د وایا د لفظ د کلو شوی دی
والکل دا هر واحد دغه دریونه ضعیف دا ضعیف دی. اما الاول ول ضعیف دی نو سبب دی باندې راتو شو د دواړو دلایل مشهور باندې بیا او په کاغذ به درته لیکلي مخې ته ونیسم نو بیا ور باندې پوه شي. نو چې پوه شي بیا به د هر یو د ضعف وجه وایو نو کاول ځل به پوه شي غوسه ده کني بل ورځ به د زیارت ورځي نو کې دې شي بیا په پوه کوم یا به د هفتې ورځي صحیح ده. زي وصلى الله على خير خلقه محمد.